په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویلې چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوې دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوې نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامي دو جنت به ورته ورکو په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو دوا چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوه به دو قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیاب والی وی دے جنتیانو په فرشونو باندې تکیاب والی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلم منو خان سره چې ملو شونو ار یو سړی به چراتلو صادر به ځان لاندې کولو پس مکه به کې ناستو خان کټ کې ناستو نو دی په کټ کې نه کې ناستا زه زړه کې و یاریدم چې اوس ماته ونه وای چې کوشه دې کټ نه خان خو خان دې کنه خان زمونږ د بالا معنی کوم ډیر دي دا نو چې خانان په کوڅو کې سپي د لوګي مړ کیږي نو مې چې اسماته ونه وي چې کوشه د کټنه او چار دی خیمات هغه غونو کو هر یو چې راځي صادرګان لنګي پزمکه کینی ما یو نه غړي غونډه پټ کړه تاسو کوي ولدلته چې خان کټ کې ناشتي نو مونږ نشو کې ناشته دا د خان بی عزتی ده او هغه داسې متکی ته ډډه والے وو داسې لاس کړو مانه تاسو کول څنګه مولانا صاحب خیر دې خانانو ګوره د څه خبرې کوم شته تاسو علاقه کې خانان کنا ها شته کنا د څه خبره څنګه ها د څه خبرې کوي یا یو دلته بالا معنی کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي ولې څنګه ما بل خیر خیمه ولی ما خو درنه تاسو کوم ما درته ویل چې خیم کنه دا تاسو څنګه کې څنګه نو باجوړ نه چې هغه زرا تختیدل بیا نه يم تلې دا څه په غضب ووري نو دلتا تا د سړی په مخ کې متکی ته ډډاوال نه نصیب کیږي اول د بچکه متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دی جنتی پاغه فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خمشنو غټو نوي وجن الجنتین دان الله بیا د جنت نعمتونه به څنګه تا به د سټاډه والی
کیله خورم هغه بوټه با کیله په خپل سپیده کی او بوټه به دومره روغت شي استاد خلیله به کیله تیار راوړي تا بلا سونه داسي انار خورم بوټه به انار صفا کی او استاد خلیله به راوړي داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا بتوې چندا زه د بوټي د لاس شې نه خورم مال د خادمان سپین کی اورا دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې خسته وي اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا د جنت خادمان به دومره خسته وي چې ته ورته وګورې نو تبوي چې د ملغلرې نه چا تار وسته دی یو د بل د پاسه ټپکاوي دومره خسته به لکه ملغلرې اوس خو خستواله اوس مونږه خسته نه یو نو خادمان بل څه خسته او بیا چې د چا خادمانی داغه د شکل ته وګورئ تاسو دار اورز د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چي دي دې بوتاړونو ته وګورئ یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګورئ ها زمون شکلونه څنګه دي ورستي تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهره نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا اسه دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي یا به پوزا بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خود څه تندر بوالی نو د جنت خادمان بداسي چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګوري نو ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټپکایي عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنورې خمو عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اصاور من فضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تعالی تعالی پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلیخم ټپې نه دي نسی پتا مو ورته ناسی دی بس پړ جنت ته ورن نوځي خادمان به داسي یا الله ترحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي چې ولا خلوف فم صائم
اطيب عند الله من مسک. د روزدار سړی د خولې وږمه چې کومه ده، د لوږې نه چې په کوم خوله کې وږمه پیدا شي، الله وی دا وږمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. ته خدا خپل خوله د یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې ورته وکي، خان به وچ لري د خوار کا خوله کې دی غل نیولي، وای به ورته کنه ها. او الله څه وای؟ ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روزدار د خولې وږمه چې ده دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخه لګي. لعنت ته په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره، دا الله د رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره، دا الله د مهربانو ته وګوره، او د انسان د بغاوت ته وګوره. د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته. لوی باغی چې دی هغه انسان. په کار خداو چې دا الله یو مهرباني، یا الله ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې و چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریده قوم دی. نو اپریدي چې دی تحصیلدار او ډیپټي صاحب نډیر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپل هغه چرته تحصیلدار لا کوارټ ته ورغلو، نو تحصیلدار به ورته را پاسېدلې ورغاړي وته به یو پملا به ولا ټپ ور کړی یو بیا ورته ویلي چې کورسای کې تشریف کېده. نو دې چې کور ته راغی نو خځې ته وایي چې وا خځې تحصیلدار صاحب لا چې راغلم ناصر او ته په کورسۍ کې راپورته شو ورغواړې وته و په دې ملې وټپاولم و بیا راته وایي چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو خزه په دې تشریف پوه نشم چې دا تشریف څه شي لایي. نو خزه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یې کنه. وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې وتا او په کورسۍ کې کېنه. او سپریدي خو دسی دي او ته چې چرته تانه ته لاړ شي تاسو ټول تللی ستاسو ایمان ما د پولیس او د تانه او د مرزا سره په مخ کې کتلې ده. ما ته معلوم یې تانه ته لاړ شي مرزا صاحب السلام علیکم ادا سیناست علیکم څه چله او تا خړوس نه زړه بوټوزي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سه چو صاحب تور مخامخ دلته ما ستاسو ایمان لیدلې. ما کتلی ستا ایمان میں پتانا کې کتلې ده او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلې ده.
شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه شیب نے ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه کړه په عشق د یو کې عاشقان پزان لکونا په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مسقال ذره عمره پروا نه لري د مسقال ذره عمره